محترم مسلمانانو خویندورونو تاسو صرف دغه وظیفه 2 ورځې وکړئ ان شاء الله العزیز په 2 ورځو کې به الله پاک ستاسو مالی مشکلات ختم کړي په 2 ورځو کې به الله پاک ستاسو هر قسم حاجت پوره کړي په 2 ورځو کې به الله پاک ستاسو تمام مشکلات د ختم کړي یاد ساتئ محترمو څومره چې دا وظیفه تاسو په اخلاص باندې وکړله څومره چې تاسو دا وظیفه له زړه نه وکړله ان شاء الله العزیز دومره ډیره زیاته فایده وکړي صرف تاسو نن د وظیفو کې 500 پیرې او دغه رنګ 500 پیرې سبا وکړي بیا محترمو د هغې نه بعد تماشه کوئ چې ستاسو ژوند دا څنګه بدلیږي ستاسو حالات دا څنګه بدلیږي یو ډیر زیاته ناشنا وظیفه یو ډیره زیاته عظیم شان وظیفه او بیا محترمو دا کلمات د رمضان المبارک په دې میاشت کې ویل دا نورم یو قسم لا حیثیت لري نو راځئ د کلمات په خپله هم ووایئ او دغه رنګې خپلو ملګرو سره دوستانو سره هم شریک کړئ د هغوی ته هم پیدا دا ورسیږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي لاجواب او انتهایي پاورفل وظیفه ده محترم مسلمانانو د وظیفه تاسو د رمضان المبارک په دې میاشت کې د خامخا وکړئ ځکه چې الله پاک به ستاسو په 2-3 ورځو کې تمام مسایل دا به ختم کړي هغه مشکلات چې لا اوس پورې نه دي پوره شوي انشاءالله العزیز د وظیفې دومره طاقت شته دی دومره قوت شته دی چې الله پاک به ستاسو هر قسم مسله را به ختمه کړي هر قسم حاجت پوره کړي او دغه رنګې د مال او دولت حوالې سره څومره لانجې کونجې دي تمام به د الله پاک په ښه طریقې سره محترمو دا پوره کړي محترمو د اجازت دپاره زه کومه وظیفه وایم نو دغه وظیفه کمنټ کې ولیکئ دا کوم وظیفه ده تاسو کمنټ کې یو پیره ولیکئ او څو پیره ویل دي هغه هم تاسو ولیکئ انشاءالله العزیز د دې په لیکلو سره به تاسو ته اجازت دا میلاویږي دعا وکړئ محترمو د رمضان المبارک بهترین لمحات شروع دي یا الله چې څومره کسان قرضدار دي د هغوی تمام قرضونه ختم کړه څومره کسان داسې دي چې د هغوی حاجات دي نه پوره کېږي ربه د هغوی حاجات پوره کړه څومره کسان داسې دي چې د هغوی مشکلات دي ربه تمام مشکلات دا تمام خلکو الله ختم کړه څومره بیماران دي په هسپتالونو کې دي یا په کورونو کې دي او د هغوی علاج محترم نه کېږي یا د هغوی علاج کېږي او کېږي نه یا الله پاک هغوی ته صحت کامله عاجله مستمره دا ورکړه څومره کسان د نوکرۍ په تلاش کې دي څومره د رزق په تلاش کې یا الله هر چا له په د ښه ځای نه رزق ورکړه من حیث لا یحتسب پوره کړه چې کوم رزق وعده تا کړې ده انسانانو سره هغه رزق هر چا ته الله دا ورکوله مخلوقات د رزق پسې مه کړوه امین ثم امین محترم نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي لاجواب او انتهایي پاورفل وظیفه ده تاسو به څوکئ چې 500 پیرې به لا حول ولا قوت الا بالله وایي تاسو به 21 پیرې درود شریف وایي چې کله تاسو درود شریف برابر کو 21 پیرې بیا به د هغې نه بعد تاسو 500 پیرې لا حول ولا قوت الا بالله دا به تاسو برابر کې 1500 پیرې او بیا به د هغې نه بعد تاسو 21 پیرې درود شریف وایي او بیا به د هغې نه بعد تاسو دعا وکړئ که تاسو د دعا د مال او دولت دپاره کوئ که تاسو دا وظیفه د رشتې دپاره کوئ که تاسو دا وظیفه د حاجت دپاره کوئ که تاسو دا وظیفه د مشکل دپاره کوئ د بیمارۍ نه د نجات دپاره کوئ چې څومره پکې محترمو اخلاص و دومره به ستاسو کار زر تر زره کېږي نو راځئ ټایم مه ضایع کوئ دا وظیفه په خپله هم وکړئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته